السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ما سره موجود دی زما سینیر صحافي مرګره کامران خټک او د کیمرې پشا شعیب اوان. ګرانو کتونکو مونږ موجود یو په نوخار بایپاس روډ سره دلته چې کوم نوې فود سټریټ قایمیږي نو خپل ځان لږ فرش کولو دپاره څه ټایم وباسو او ناستو خبرې مو کولې او زموږ د ملګري د فیلډ نه راغل نو مونږ غوښتل چې د دې کومه کارګزاري د هغه بیان کو. ګرانو کتونکو دې ټایم کې پاکستان کې چې کومه د ټولو نه غټه ایشو هغه روانه ده نو هغه د افغان مهاجرینو خپل وطن ته انخلا د بیګام دی حوالې سره ما خبرې کړې دي او ډېر ریپورټینګ په دې باندې شروع دی د افغان مهاجرین وطن واپسۍ حوالې سره انفارمیشن دی اپډیټ دی بریکینګ نیوز دی دا راځي په میډیا باندې. زما د ریپورټینګ انداز زما دې حوالې سره خبر هغه مکمل بدله ده. زه د دې هم په دغه کې نیمه چې یاره دا د ټولو عمر دلته ناست چې لا د د پاسپورټونه ورکړي او شناختي کارډونه دې ورکړي هغه د ملک د پالیسۍ یو خپل انداز دی او د ملک خپله پالیسي وي. خو به هر حال دلته چې بیګا کم خدشات ما ظاهر کړو نو زما سینیر صحافي مرګره کامران خټک اوس داخلو کیمپ نه راغو او د داخلو کیمپ کې چې کم ما ته دروداد ورولو نو حقیقت دا دی چې 50 کاله مونږ د کومو میلمنو د هغې خدمت وکړو نو په دې اخري ورځو کې او په انتهایي په جلدۍ کې هغوی په داسې انداز کې د خپل وطن نه رخصتول چې هغه په زړه باندې یو ډېر لوی بوج او یو ډېره لویه ګیله خپل وطن ته په زړه وړي. نو دې حوالې سره به مونږ کامران بھائی سره خبر. کامران بھائی ته څه وکتل چې داخلو کیمپ ته لاړئ؟ تفیب بھائی کله چې حکومت اعلان کړی دی چې افغان مهاجرین چې کم دي نو هغوی خپل وطن ته افغانستان ته واپس ځي نو تفهیم بھائی مونږ خو دې سره حکومت پالیسي چې کوم ده نو دا د صرف حکومت پالیسي نه ده دا د ټولو ادارو د ټولو سټیک هولډر چې دي هغوی پالیسي ده. مونږ په دې قومي پالیسي باندې تنقید نه کوو خو مونږ صرف دا یو چې یو کم کرایټیریا چې کم حکومت ایښی دی نو هغې مطابق دی عمل کوي نو هغې سره دا مونږ پښتانه ورونه دي مسلمانان دي ډېر وخت مونږ سره دلته تېر کړو چې باعثه طریقې باندې همیشه پاکستان دا ویلي چې باعث طریقې باندې افغان کم مهاجرین دي د خپل وطن ته واپس لاړ شي. نو تفهیم پهله خو پاکستان حکومت چې دی نو هغوی افغانستان ته چې کم کډیوال دي هغوی واپس روان دي هغوی ته 3 کیټګري دی ایښي دي. یو کیټګري دی دا ایښی چې کم مخکې افغان مهاجرین راغلي هغوی سره کم UNHCR چې حکومتۍ د یو اداره ده د افغان مهاجرین د بحالۍ د هغوی کارډونه چا سره وي نو هغه خلک به مونږ نه ټچ کوو هغه خلک به افغانستان ته مونږ ډیپورټ کوو نه. او بل دی دا ایښی چې کم نوي افغان ریفیوجیز چې اوس لږ وخت مخکې یو څو کاله مخکې کم افغانستان کې کم یو حکومت یو تبدیلي راغلی او بیا امریکا لاړه وه هغې حالاتو کې چې کم خانه جنګي صورتحال جوړه یې کې کم افغان مهاجرین پاکستان ته راغلي بغیر کارډه نو دا حکومت ویلي دا انلیګل دي دا مونږ واپس استو مونږ ټول کم دغه چې دی دا اوس واپسي پلان دا هغې سایډ پله دی. بل دریم کیټګري کې دی دا ویلي چې حکومت پاکستان چې کم افغان ریفیوجیز په پاکستان کې دي هغوی د نادرې افسرانو اهلکارو په ملګرتیا سره او د بډو رشوت ورکړي دي هغې سره دی خپل پاکستان شانتي کارډ جوړ کړی دی چې هغې ته لکه جیلی شانتي کارډ ویلی شي دی خو اصلي دی پاکستان شانتي کارډ خو جیلی دکه دی چې هغوی ته حکومت پاکستان شریعت نه دی ورکړی او په لب جب باندې ورته مونږ یو پښتو الفاظ کې کارډ جوړ کړی نو هغې خلاف هم دا اپریشن کیږي کوئی جایدادونه مغشتي آب هم خرڅ دا ضبط کیږي او په هغې نور املاکي آب هم خرڅ کیږي او دا د خلاف فارن ایډ کې پرچیم کیږي او دوکادۍ فراډ پرچیم هم په دې باندې کیږي. دا 3 کیټګري تفهیم باندې دی ایښي وختي چې مونږ لاړو ازاخیل کم UNHCR کم دفتر دی اینه بعد ډېر ګڼ تعداد کې افغان کډیوال چې دي نو هغوی هلته موجود وو او خپل خاندانونو سره واړه ماشومانانو زنانه وې مشرانو کلاو چت باندې هغوی ناست وو
او چې مونږ خپل کیمرا ته مخامخ نو غوي چې سلور ریزوشي چې مونږ یونیسیار دی ازاخیل دفتر نه بار مونږ دلته کې ناسو افغانستان تلو ته انتظار کوو خو مونږ سفري اجازه مونږ ته یونیسیار نه ملایږي دوه د هفته اتوار خو چټي و او دوه د نور مغوي یونیسیار افیس را چیرې مونږ سره یا تاسو تلو د پر اجازه نامه یا مونږ سره نشته تیاری پر مرحله کې ده نو تفهیم یو خو پکار دا چې حکومت پاکستان دوره غټ پلان چلی نو کوم انویسټیشن اداري دی ته پکار دي انتظامی ادارو ته چې افغانستان کم مهاجر تاسو واپس واستوي نو غي لپاره هفته اتوار چټي خو تاسو ختم کین نو ولې هفته اتوار باندې مې غي حالت کې ولاړوي نو کوم ټرک یا ټریلی کوم کرای شي نو هغه په سیوا شي او بل دای چې دلته کې وینو دای نور کوم ضرورت وي دلته کې عام دای پوره کیږي نه نو چې هغه چې بهتر موسم کې موږ خپل وطن ته لاړ شو نو موږ په خوشحال یو او تفهیم موږ چې کوم وخت وختي حکومت پالیسی پاکستان چې کوم پالیسی ده چې هغه افغان مهاجرین چې کوم مخکې راغلي یونیسیار کارډون لري هغه قانوني دي هغه موږ واپس راستو موږ چې هلته څومره خاندانونو سره رابطه وکړه یو خاندان خو موږ سزا چې هغه 22 کارډونه ماته مخامخ په کیمرې باندې ماته وښودو سره مشرانو سره زنانو سره ماشومانانو یونیسیار کارډونه وسره او ویلر چې جون 2023 پورې یونیسیار کارت لکه 2023 پورې د کال پورې دغه کارډونه چې دغه شی جوړو اینه بعد چې یونیسیار ته به مزید نه جاری کړي یا دای مناسب نه دی غړي یونیسیار دفتر ته نه ویل او چې دا کسان حکومت پاکستان کب کرایټیریا کې راځي چې دا لیګل دي نو هغه مونږ ته چې مونږ په پندای کې والته کې مونږ کم پولیس ته دغه د مقامی هغه مونږ ته چې نن بوزي کولان نه به مونږ تاسو خلاف وکړوي بي عزتي به مو کو او جنون د مو چې تاسو پکړ د کړه وکړو هغه وی چې مونږ واپس روان یو یو مشرو چې هغه ما سره په کیمرې سترګې باندې خبرې مو کوي چې 50 کال او شو چې مونږ پاکستان کې دلته کې وخت یې او مشرو چې کارت وسره یونیسیار کارت وسره وکړه هغه 22 کسانو سره کارت او کیمرې په سترګې مونږ ته خولو هغه دا وایي چې ما په 400 کې ما وادم کړی دی او زه به سو وخت مخکې پاکستان افغانستان ته واپس لاړم په 3 کال مخکې زه اوس به راغلی ما او چې ما ټول خاندان چې مونږ ته یونیسیار کارت مونږ سره دی او مونږ تفهیم دا وکړو چې حکومت پاکستان کوم یو کرایټیریا مقرر کړی چې هغه افغان نیان چې کوم کارډونه دلته کې ویلډ دی 2023 پورې هغه وو ان لیګل نه دی ابو نزي نو تفهیم حکومت پاکستان پالیسی ده او چې هغه دې سوچ کړی دی چې لاین آرډر مسایل او پاکستان معیشت چې کوم دی هغه متاثر شوی دی نو هغه فیصله کړی دي او هغه مطابق دی واپس واستي او تفهیم موږ چې کم طریقې سره دی واستي چې دلته دای کوم وخت کو باعزت طریقې سره دی واپسی ممکن شي نو او دوه پړوسی ملکونه پاکستانیان پراته دي بالکل ولې چې مونږ ګڼ تعداد کې حالت مونږ نور پاکستانیان رونه دي هغه حالت مزدوریان کې مختلف شوبو کې هنرمند دي سب په پالیسترو کې لګي سب په انجینیرینګ شوبې کې لګیا دي نو چې هغه سره د تعلقات خراب نشي او کدا مونږ پړوسی ملک ته افغانستان مسلمان ملک ته همیشه مونږ د ملګرتیا کړی دا د جایز موقف ملګرتیا مو کړی دا د سیاسي موقف کوم هغه ملګرتیا کړی دا او خو په نره وسره ولاړو اسنه چې دا خلک بل چا سره ملګرتیا کینو مونږ وړو چې باعزت مقام دی تور کی چې دی لاړ شي خپل ملک مونږ د پاکستان حکومت او د هوا مو اوس سلوک نه دی متاثر شو همیشه یا ساتي ګرانو کتونکو دا کامران بای خبره وکړه چې استعمال یعنی شیداتي بیګام تاسو سره ما کما چې زمونږ کوم خبره و بنیادی طور باندې هغه امداده چې حکومت د غیر قانوني غیر ملکیانو خلاف د اپریشن اعلان کړی دی خو په دې اړ کې زمونږ چې څومره متعلقه ادارې دي پولیس لا انفورسمنټ دی پولیس دی نو هغه داسې یو فضا هغه جوړه کو یو خوف هراس او د بیزتو د دغه یاري نه کم چې اوس دا صورتحال دی بیان کو چې د 3 ورځو نه دا خاندان دا په پټو کې بے سر و سامانه په حالت کې پروت دی داسې انداز کې که د دې وطن نه زما دې وطن نه 50 کال پس یو کسي نو آبد د دې ملک باره کې زما د دې قوم باره کې څه په دې زړه باندې وړي
او الته افغانستان کې به د دې څه نقشه پیش کیږي. یقینا زه به بیا ووایم چې افغانستان اوس افغانستان نه دی، ته افغانستان ته چین راغو، چین پکې قدم کېښو، دی نه ډېر لویه هلته ترقي روانه ده. دلته د مونږ وطن ویزه پالیسي هغه سخته ده، هغه د ملک چې هر څه پالیسي ده، خو پکار دا دی چې ویزې حوالې سره نرمي جوړه شي، ځکه چې د بل طرف ته په دې د افغانستان دا ویزه افغانستان نه انډیا ته ویزه هغه فری ده، او د مونږ ټول چې څومره بزنس دی دلته به د افغانستان نه راتلو، نو هغه بزنس انډیا راخکو، او ان قریب د انډیا لیبر د انډیا کمپنیانې دا به افغانستان ته راځي او په افغانستان کې به پړه واچوي، او څومره چې پاکستانیان بیا که داسې صورتحال کې دا دلته نه تاسو دا رونه وباسئ او په داسې صورت کې وباسئ او په داسې حالت کې وباسئ، نو بیا د ښې ورځې مخکې نه مه ګورئ، بیا به خامخا ستا چې هلته څومره مزدور پروت وي نو د هغې لارې به هم بندي، او هغه به بیا د راویستو د تنګولو هر قسمه هغه کوشش کیږي. نو مونږ به بیا درخواست وکړو چې د ملک پالیسي په سر او سترګو کوم چې د لا انفورسمنټ حوالې سره چې کومه زموږ پالیسي ده، زموږ د ادارو چې کومه پالیسي ده، د غیر ملکیانو د انخلا چې کومه پالیسي ده، ویستو چې کومه پالیسي ده، هغه که د هر وطن دی هغه ودې باسي، خو په دې اړ کې یو ډېره لویه دوستي ختمول، او هغه دوستي چې د تیرو 50 کالو نه او هغه خصوصي طور باندې هغې کې پښتون تړلی شوی او زما پښتون بیلټ نه متاثره کیږي، نو په داسې صورت کې هغه دوستي که ختمیږي، نو دا به بیا زه د پاکستان خلاف او زه به د دې پښتون قوم خلاف دا یو ډېر غټ سازش ګڼم. انشاءالله دې حوالې سره موږ تاسو ته اپډیټ درکو. فی الحال اجازت غواړو، د الله په امان.